آیا په نفل او سنتو کې سجده سهو شته که نه؟ دا سجده سهو صرف په فرض او واجب مونځ کې ده. یوه را سره جي دا مسله وپېژنئ. دویمه را سره دا مسله وپېژنئ چې هغه په مونځ کې کومې موقع دي چې ستانه غلطي وشي او په تا باندې سجده سهو لازم شي، خو هلته څه عذرونه داسې پیښ شي چې ته به سجده سهو نه کې، یعنی سجده سهو په تا لازم شوې ده خو سجده سهو به ستانه ساقطه شي. ټیک شوله؟ دویمه را سره دا مسله وپېژنئ. درېیمه را سره دا مسله وپېژنئ که د یو کس په رکعتونو کې شک شو چې ما 2 رکعته کړي که 3 مې کړي، 3 مې کړي که 4 مې کړي، نو دلته به دی څه فیصله کوي او دلته بیا په ده سجده سهو شته او که نشته. دا 3 ضروري مسلې را سره جي په دې ننني کلیپ کې نن وپېژنئ. اوله مسله دا ده جي چې سجده سهو نه ده، دا صرف په واجب او فرض مونځ کې نه ده، بلکې سجده سهو په نفل او سنتو کې هم ده. ګوره نفل او سنت چې تا نه دي شروع کړي که نه، نو د دې حکم د نفل او د سنتو دی، خو چې کله تا دا شروع کړه نو دا په تا باندې واجب شو. ټیک شوله که نه؟ که نفل او سنت دلته چا د قصد مات کړه نو راګرځول بیا په ده باندې څه دي؟ واجب دي. لکه نفل تا شروع کړه که نه، نو دا اوس سر ته رسول او دا پوره کول دا په تا باندې واجب دي. که دلته چا په قصد باندې مات کړه نو دلته واپس دا نفل راګرځول دا خو او نفل خو دا په ده لازم شو. نو په نفل او سنتو کې چې تا نه هغسې غلطي وشوله چې په کمی سجده سهو راځي، نو په نفل او سنتو کې سجده سهو شته او دا به تکیه که ودې نه کړه نو مونځ به دې سره د غټ نقصان نه راځي جي. دا مسله خو وشوله. دویمه مسله دا وکړه چې هغه کم ځایونه دي چې په تا باندې سجده سهو لازم شوي وي، خو داسې څه عذرونه پیښ شي چې د سجده سهو به ستانه ساقطه شي، ته به په دغه موقع باندې سجده سهو نه کې. نو ګوره اول نمبر دا ده چې د جمعې مونځ کېږي که نه، او د جمعې په مونځ کې ګڼه وي، رش وي پکې، غټ جامع مسجد دی یا ډیر لوی ځای دی چې په هغې کې د جمعې مونځ کېږي او ګڼه پکې ډیره ده، نو دقلته چې په امام باندې سجده سهو واوړېدله، یعنې داسې غلطي ته وشوه چې په هغې سجده سهو راتله، نو امام دې دغلته سجده سهو نه کوي، ځکه دلته په خلکو کې ګډوډوالی راځي، خلکو کې اختلاط راځي او انتشار جوړیږي، نو د دې د وجې نه دغلته به امام څه نه کوي؟ سجده سهو به نه کوي. دویم هغه موقع ده لکه د اختر مونځ دی، عیدګاه ده یا ډیر لوی جامع مسجد دی چې غټه جمع پکې ده او هلته په امام باندې سجده سهو لازم شوله، نو دغلته به امام سجده سهو نه کوي، ځکه چې په خلکو کې به څه راځي؟ ګډوډوالی راځي. 2 موقع شوي. درېیمه موقع دا ده چې ته په مونځ باندې ولاړې او په تا باندې مکروه ټیم شروع شو او په تا سجده سهو لازم شوی و، نو دغلته به ته سجده سهو نه کې. لکه د سهارې په مونځ ولاړې اخري ټیم کې او تا نه داسې غلطي وشو چې سجده سهو در باندې لازم شوی ده، خو چې کله ته د سجده سهوې د کولو ټیم ته ورسېدې نو دلته طلوع د آفتاب شروع شو، نور خطو. ټیک شوله؟ نو مکروه ټیم شروع شو، نو دلته سجده سهو تا نه ساقط شوله، ته به سجده سهو نه کې. دا مونځ دی دا شوی دی. دغه شان د مازدیګر مونځ دی په اخري ټیم کې کو، اخري ټیم کې د مازدیګر مونځ کو او په ستانه په مونځ کې داسې غلطي وشوه چې سجده سهو په تا باندې لازم شوله، نو دقلته چې ته کله د سجده سهوې د کولو ځای ته ورسېدې که نه، نو غروب د آفتاب شروع شو، مکروه ټیم شروع شو، نو دقلته خو بیا سجده لګول دا خو ښه کار نه دی، نو دقلته ستانه سجده سهو ساقط شوله، دلته به تو سجده سهو نه کېږي. دا مسله هم ختمه شوه. درېیمه مسله دا ده چې یو کس ته په رکعتونو کې شک راشي چې ما 100 رکعته کړي، نو دلته علما دا مسله ذکر کوي که دا شک دته په اول ځل راغلی یا داسې وي چې دا دته هر وخت نه پیښیږي، چېرته کله کله دته دا شک راځي، نو دلته بیا طریقه دا ده چې دا کس دی دا مونځ واپس ته سر نه وکړي. ټیک شوله؟ خو که نه داسې نه وي چې دا شک دته ډیر پیښیږي چې ما 100 رکعته کړي، او نن سبا زموږ خلکو ته اکثر دا شک ډیر پیښیږي، په هر مانځه کې تقریبا داسې وي چې یو مونځ نه وي نو دویم دریم مونځ کې خو خلکو ته دا شک راځي، نو بیا دلته مسله دا زده که که نه، که دا شک ستا داسې وو چې یو طرف ته پکې ګمان غالب وو، لکه تا ویل چې ما 2 رکعته کړي دي که 3 مې کړي دي، خو شک دی خو ګمان پکې یو طرف ته غالب دی چې یاره 2 به مې کړي وي، نو ته به په هغه غالب ګمان پسې لاړ شي، 2 رکعته به حساب کې او که 3 رکعته مونځ نو 3 به پسې وکړي او په آخر کې به سجده سهو وکړي، دا مونځ صحیح شو. خو که شک د چا داسې و چې دواړو طرف ته برابر دی او غالب ګمان پکې شته نو فیصله نه کېږي چې ما 100 کړي دي، نو کم رکعتونه به حسابې 2 او 3 کې شک شه که نه، نو 2 به حساب کې او په آخر کې به سجده سهو وکړي، نو دا مونځ صحیح شو. که په 3 او 4 کې شک شو نو 3 به حساب کې، په آخر کې به سجده سهو وکړي، دا مونځ څه شو؟ دا صحیح شو. په 1 او 2 کې شک شو نو 1 به حساب کې او 2 به ورپسې وکړي، نو په آخر کې به سجده سهو وکړي، نو دا مونځ څه شو جي؟
دا بالکل صحیح شو. دا یو څو ضروري مسلې وي د مانځه په باره کې. زما محترم ورونو چې بالکل شومتیا ونه کوي، ګورئ چې څنګه تاسو ته به د دې مسلو ضرورت وي، تاسو یې زده کوئ، نو دغه شانې نورو خلکو ته ورسوئ چې څوک هم پرې عمل کوي، موږ تاسو ته به الله اجر راکوي. وصلی الله علی النبی.